نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان په قبر کې کېښودل شي نو دا قبر د انسان ته اواز کوي چې ای انسان کم یو شي ته زمانه په دوکه کې اچولی وی. تا ته پته نشته چې زه خو د تیارو کور یم، د ازمایښونو کور یم، د مارانو لړمانانو کور یم. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې کله دا انسان په قبر کې کېښودل شي نو چې د ده څونه اعمال دي دا دته راجمع شي، صدقه شوه، منځونه شو، روژې شوې، حج شو، جهاد شو، دا ټول رایوځای شي او دته کښېني. نو چې کله د عذاب فرشته د خپو د طرفه راشي دته نو مونځ ورته وایي چې په دې ډخ په نه راځي، لار نشته، په دې خپو به دې جومات ته راته، په دې خپو به ده زما عبادت کو، د الله عبادت کو، په دې خپو باندې به ده زه ادا کولم، مونځ به یې کول، اوږدې اوږدې سجدې به یې کولې، اوږدې اوږدې رکوع به یې کولې، ده به د الله ذکر کو، ده به د الله عبادت کو، مونځونه به یې کول، نفلونه به یې کول، په دې اړخ ته نشي راتلی. بیا د عذاب دا فرشته چې کوم دی نو د دې انسان د سر د طرفه راشي نو روژه ورته وایي چې په دې اړخ په نه راځي، ځکه چې ده به ټوله روز د ژمي د اوړي ده به تنده برداشت کوله، ده به لوږه برداشت کوله، ده به خپل نفس قابو کې ساتلو، البته لحاظه په دې اړخ هم مه راځه. بیا د عذاب دا فرشته د وجود په نورو حصو د طرفه ورځي نو دا جهاد او حج ورته وایي چې په دې اړخ په نه راځه. دا خپل وجود د الله لپاره په تکلیف کې اچولی دی، په ازمایښونو کې اچولی دی، په امتحاناتو کې اچولی دی، نو لحاظه په دې اړخ په هم نه راځي. د تکلیفونه برداشت کړي دي، زخمونه یې برداشت کړي دي، ګرمي یې برداشت کړې ده، تنده یې لوږه یې برداشت کړې ده، لحاظه په دې اړخ په هم نه راځي. بیا د ده دا فرشته چې کوم ده د عذاب دا نو دا د ده د لاسونو له طرف نه راشي نو صدقه ورته وایي چې په دې به هم نه راځي. په دې لاسونو باندې ده زه خلکو له ورکړم، غریبانانو له ورکړم، امداد یې کونډو سره کړی دی، یتیمانانو سره امداد کړی دی، جومات سره امداد کړی، لحاظه په دې اړخ په هم نه راځي. نو بیا د عذاب دا فرشته لاړه شو، د رحمت فرشته راشي نو د رحمت فرشته د انسان ته د میت ته وایي چې ستا دپاره دې مبارکي وي، ته په دې ازمایش او په دې امتحان کې کامیاب شوې. بیا د ده لپاره یو آرامده تولۍ واچولی شي، بستره واچولی شي او د ده لپاره دا قبر دومره کلو چې تر څو پورې د انسان نظر ځي او مخامخ د ده جنت ته راوړي او د هغې دروازه کلو شي، یخې یخې هواګانې د هغې نه راځي او د ده پر مخ باندې لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د یو انصاري جنازې له لاړو او چې کله جنازه وشوه نو بیا د هغه په قبر باندې ودرېدو، د خپل سر مبارک یې دقسې ښکته کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کرته دا وفرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، چې الله رب العالمین ما د قبر د عذاب وساتي. یقینا چې د قبر عذاب ډیر لوی سخت دی. سوچ دلته دا پکار دی چې د دواړو جهانو سردار مبارک د قبر د عذاب نه پناه غواړي، هغه پیغمبر چې د هغه مخکیني او وروستوني ټول ګناهونه معاف دي، په هغه باندې عبادت نشته، د هغه دپاره جنت دی جنت دی جنت دی او بیا هم هغه د الله رب العالمین نه سوال کوي چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، چې الله ما د قبر د عذاب وساتي. ډیره مجربه وظیفه ده، تاسو ټول یې هم کوئ چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ځان له وظیفه دا جوړه کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قبر ډیر سخت عذاب دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به چې کله په یو قبر باندې تېرېدو نو وبدرېدو، په ژړا به شو، دومره به یې وژړل، دومره چې د هغه د ږیره مبارک به په اوښکو باندې لمده شوه. یو صحابي ته تپوس کوي، وی امیرالمؤمنین ته ولې ژاړې؟ ستا دپاره خو په دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری کړی دی چې عثمان فی الجنه، عشره مبشره 10 صحابه چې الله په دنیا کې د جنت زیری کړی دی، په هغې کې یو عثمان رضی الله تعالی عنه شامل دی. وی ته ولې ژاړې؟ په تا خو په دنیا کې د جنت زیری شوی دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وی زه ولې ونه ژاړم چې ما د دواړو جهانو سردار مبارک نه پخپله اورېدلی دي چې قبر د انسان د کامیابۍ ړومبی پوړی ده. که په دې قبر کې انسان په سوال جواب کې کامیاب شو وی دا انسان کامیاب دی، او که په دې پوړی کې سوال جواب کې په دې قبر کې انسان غلط شو وی مخکې ژوند دی ټول تباه و برباد دی. زما عزتمندو خبرې مقصد دا دی چې مونږ په خپله اوږه باندې مړه یوسو،
په خپلو لاسونو باندې خښ کړو، په خپلو لاسونو باندې تبی بندې کړو، په خپلو لاسونو په هغه باندې خاورې ورواړو، جنازه پرې وکړو، بیانونه تقریرونه پرې وکړو، په عبرت نشته. بیا هم خلکو مونږ ګناهونه پرې نه ښودل، بیا هم مونږ دروغ پرې نه ښودل، غلاګانې پرې نه ښودې. نو د دغه کلیپ مقصد دا دی چې ګوره د قبر عذاب ډېر سخت دی. الله رب العالمین د مونږ او تاسو ټول د قبر د عذاب وساتي.